زمنګ رسول دی علماء کې بختیار کاکی رحمه الله مشهور صوفی او مشهور عالم تیر شوی دی د تربیت هم مور کړی دی د بچے پیدا شو نو پلار ته وایي چې د دې تربیت دا زما په حواله کا وډې راخدا د تربیت مستا په حواله کړو تربیت یې کاوه نو بچے چې لګړ شولو د خبرو اتر شولو نو چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده چې اول بچے د خبرو اترو شي نو د الله نوم د پجبه باندې راوړي او د الله نوم توخه کلمه لا اله الا الله توخه نو مور دغه تربیت په دغه طریقې سره شروع کړلو چې لګ ماشوم غټ شولو او هغه د دې شولو چې اوس جمعه ته پورې تللی شي نو جمعه ته لېږلې شروع کړل مکتب او مدرسې ته لېږل شروع کړل خو چې کله به واپس راتلو نو بیا د هغې نه بعد هم تربیت کولو نو یو طرف ته به استاد تربیت کولو بل طرف ته به مور په خپل کور کې تربیت کولو چې کور ته به رالو نو دی خو به اوږې او ماشومان زر اوږې کېږي نو ته مورې ډوډۍ او مورې اوبه نو زه به ورته چې بچیا اوبه ډوډۍ او اوبه دا خو الله موږ ته راکوي او د ټولو مخلوقات ته روزي الله جل شانه ورکوي ډوډۍ خو موږ چاته څه نشو ورکولی د الله نه موږ هم غواړو او تیم د الله نه غواړه وی مورې په څه طریقې وغواړم بچې وې لاړ شه اودس وکړه د اودس نه وروستو مصله وغوړوه 2 رکعته مونځ وکړه او د مانځه نه وروستو دعا پاره لاسونه پورته کړه او بیا به الله جل شانه به درکړي وی ډېره ښه ده مورې نو چې بچې به په مونځ په مصله باندې ودرېدلو نو مور به یې لاړله په کمره کې به یې چېرته پټه یو ځای کې ورته روټۍ او ترکاري به یې کېښودله نو بچی به مونځ وکړلو دعا به یې وکړله د دعا نه وروستو نو بیا به وایي چې مورې ډوډۍ بچې وې وګوره که الله به درته درکړي وي ته لږې وګوره په کمره کې وګوره نو بچې به ګرځېدو بالاخر ډوډۍ به پیدا کړه او ډېر به خوشحاله و چې مورې الله راته ډوډۍ را کړله او ښایسته سالنې هم ورسره را کړی دی نو هغه به یې راوړو کې به خو د او به یې خوړلو نو ډېر وخته پورې دغه طریقه دا تکلیف یې ورسره تېرولو یو ورځ یې مورې هم چېرته مړي ژوندي ته تلې ده او د ماشوم د راتلو ټیم شولو او دې باندې لږ ناوخته شولو خیال یې نو مور ډېر زیاته پریشانه شوله چې داسې نه زمونږ د دې بچي د عقیده خرابه نه شي مونږ خو د ده یقین او اعتماد په الله باندې جوړول غوښتل تربیت خراب نه شي غلط هغه نه شي بلې عقیدې ته وانه وړېږي نو چې مور یې راله ډېره په تیزۍ سره راله او ډېره پریشانه راله نو چې راله بچې ښه په آرام باندې مزیدار ښایسته اوده دی نو ډېر په هغه باندې په ورخطایۍ سره د مورې بچی را پاسولو ورته وی بچی ته خو به نن ډېر وږې ستړی به مې لکه چې وږې اوده شوې وی نه مورې نن چې الله ما ته کومه روټۍ راکړله دا خوند دا ذایقه د دې نه وړاندې په دې روټۍ کې ما په زندګۍ کې نه ده لیدلې نن خو ډېره خوږه او ډېره ښایسته روټۍ راکړله راته که نه خبر چې تا په څه طریقې باندې وي تا چې څنګه طریقه راته ښودلې ده اودس مې وکړلو مونځ مې وکړلو او بس بیا تیار دسترخوان په کمره کې پروت و او چې په هغې کې کومه ذایقه موجوده وه کوم خوند موجود و هغه خوند ستا په دې مخکینو روټو کې نه و دا نن خو ډېره ښکلې ډوډۍ ما ته خپل الله راکړله زما عزتمندو د دغې بچي نه بختیار کاکي رحمه الله جوړ شوی دی لوی شخصیت او لوی صوفي ته نه جوړ شوی دی نو زما عزتمندو چې نبي علیه صلات وسلام من تاسو ته د دینداره ښځې د هغې د انتخاب حکم کوي د دې وجې نه چې په دې باندې ټوله معاشره بنا ده دې سره معاشره ښایسته کېږي چې ښځه بېدینه شوله نو که خاوند ډېر هم دینداره وي تقوادار وي خو دا بچی به بد عمله کېږي ځکه د دې بچي دپاره ړومبنۍ مدرسه هغه د مور غېږ